معزز سامعین و حضراتو، تیر شوی جمعه باندې د غزوة الرجیع متعلق بیان کړی شوی. نننی بیان د غزوه خندق یا غزوة الاحزاب متعلق کېدونکی دی. غزوه خندق دا ففانچ هجری باندې د شوال په میاشت کې مخې ته راغلی وه، او غزوة الاحزاب دې ته احزاب ځکه وایي چې احزاب جمع د حزب ده، او حزب ویل کېږي ډلې ته. او دې غزوة الاحزاب کې هم تمام کافران د دې ټولې ډلې دا د اسلام په خلاف باندې راوتلې وي، نو غزوة الاحزاب ورته ځکه وایي. او غزوة الخندق ورته هم وایي ځکه چې دې غزا کې مسلمانانو د خپل دفاع دپاره یو خندق کنستلی و، نو د دغه خندق په وجه دې ته غزوه خندق ویلی کېږي. د دې غزوه هغه سبب څه شی و، یعنې دا ولې منځته راغله، سبب د دې دپاره څه و؟ یو خو د ټولو نه غټ سبب دا و چې په بدر کې د دې وخت مشران مرداران شوي و، دوی د هغې د هغه مطلب د بدل اخیستو دپاره به دا جنګونه کول. یو خو دغه نظریه وه. دویمه دا وه چې د دیو کم تجارتی سلسله وه، هغه تجارتی سلسله هم د دې ورځ په کمۍ باندې را روانه وه. نو دیو سره یره پیدا شوله چې هسې نه زمونږ تجارت ختم شي نو موږ به بیا څه کوو. او بل چې دیو به د اسلام قوت ته کتل چې ورځ ته ورځ اسلام په قوت باندې روانو، دیو ته د دې نه ډېره غټه یاره وه. داسې نورم اسباب چې دیو کوم هغه میثاق کړی و د بعضې یهودیانو ډلو، هغه میثاق مدینه بعضې دیو مات کړی و، بعضې کسانو هغه نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه ایستلي و. په دغې بنا باندې چې یاره موږ د مدینې منورې نه وتلي یو، دغه یهودیان په قریشیانو پسې د مکې مکرمې لاړل او هغوی ته دا لالچ ورکړو چې موږ به تاسو سره یو، او ټول په ټوله به یو شو د اسلام خلاف وکړو. دغه یهودیان چې قریشیانو ته ورسېدل او د ابو سفیان بن حرب سره ملاقات وکړو، خپل منځ کې دغه وعده وکړه چې هر قسمه قرباني به ورکوو او په شریکه به د اسلام مخالفت کوو، دا جنګ به کوو. قریشیانو ته تپوس کوي یهودیانو ستاسو کتاب زمونږ نه مخکینی دی، ستاسو پیغمبر مخکینی دی، ستاسو دین مخکینی دی، تاسو موږ ته ووایئ دا زمونږ دا دین په حق دی او که نه د نبي علیه الصلاة والسلام دا دین دا په حق دی. یهودیان ورته ووایي نه مشرکانو تاسو په حق یې، نبي علیه الصلاة والسلام دا په حق نه دی. نعوذ بالله. قریشیان ډېر خوشحاله کړي چې ښه دا خو بیا کار برابر دی. هغوی خو هم دا غوښتله ځکه مخکې خو دوه جنګونه پکې شوي وو، بلکې دغه دوه نه هم سوا خو دا دوه مشهور جنګونه وو، بدر او احد.
هغه خوشاله شي بس زمونږ د سره وعده ده بس جنگ ته تیار یو. دغه يهودي قبيله بیا بنو غطفان قبيله پسې لاړه. دا غټي قبيلې دي دنه پکې بیا وړې وړې ډېرې قبيلې وي. د هغې د سردارانو سره ملاقات وکړو چې دغه سیمون په مدینه منوره باندې حمله کوو او نعوذ بالله د نبی صلی الله علیه وسلم دین به چې کوم دی د یخه نړو تاسو زموږ سره ملګري شئ. قریشیانو موږ سره ملګرتیا وکړه. دا سازش د یهودیانو د هغه وخت نه روان دی تر نن ورځې پورې او تر قیامته پورې به یې کوي. خو کامیاب شوي نه دي او نه به کامیاب شي. بنو غطفان هم ویلې زه صحیح ده چې تاسو څنګه وایئ دې کې دننه ډېرې قبیلې وې هغه ورسره ملګري شي. حتی چې د اسلام څومره دشمنانو په دغه وخت کې او څومره قبیلې وې دا ټولې د اسلام په خلاف باندې متفقه شوې چې یو ځای به موږ په مدینه منوره باندې حمله کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته چې پته ولګېده چې دا خلک داسې د حملې اراده لري. په دې کې بعضې خلک بنو نذیر او ما تاسو ته وي چې هغه یې جلاوطن کړي وو ځکه هغې وعده ماته کړې وه. کوم چې میثاق مدینه مخکې ما تاسو ته تفصیل څه بیان کړی وو هغه یې ماته کړی وو. بنو قریظه دا یو قبیله وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابه کرام چې دا د خپلو قبیلو سردارانو مشرانو هغې راوغوښتل چې یو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې دا د اوس قبیلې مشر او دویم سعد بن عبادته چې دا د خزرج د قبیلې مشر دوی راوغوښتل وی که موږ د دغه بنو قریظه د حالاتو جایزه واخلو چې دوی دا وعده زموږ ماته کړې ده او که نه یې نه ماته کړې. دغه دوه صحابه چې لاړه د هغوی سره ملاقات یې وکړو. هغه ډېرې بدې ردې وویلې صحابو ته او زموږ او ستاسو منځ کې وعده چا کړې ده موږ وعدې نه پېژنو. هغه دواړه راله نبی علیه السلام ته فرمایي هغې وعده ماته کړې ده دغې خلکو. مبارک وي زه صحیح ده. بیا ورپسې غذا په دقه بنو قریظه باندې شوې ده. دلته خو اوس د غزوه خندق جوړ دی نو ټول کافران راغلي دي او دقه بنو قریظه پکې هم دی وعده یې ماته کړه. خو وروستو بیا مستقل د دوی سره جنګ شوی دی جدا دا اوس هم شوی دی دا هم دغو بایللی دی. بیا وروستو مستقل بل جنګ شوی هغه هم دوی بایللی دی منافقانو یهودیانو. نبی علیہ السلام مشوره کې صحابو سره زما صحابو دغه خلکو هم وعده ماته کړه او ټول اسلام چې څومره دشمنان دي او منافقان دي یهودیان مشرکان ټول یو شوي دي او په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي. څه مو نظریه ده څه وکړو د دې په دې پاکي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه راوړاندې شو. دی د پارس د بادشاه زوی و. ایران ته به پارس وي. د ایران نه تللی ولته سعودي ته. ډېره اوږده واقعه ده چې هغه کوم سفرونه کړي وو. سلمان فارسی رضی الله عنه د ایمان د راوړو واقعه ډېر عمر ورته هم خدای ورکړی. زما یو کتاب کې کتلي 280 کاله عمر یې او دا 200 کاله عمر دی په مختلفو دینونو کې تېر کړي او د اتیا آخري کلونه دی په اسلام کې تېر کړي. بیا دی وایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته تپوس وکړ تاسو کله پارسیان ایرانیان جنګ کوئ د چا سره تاسو څه تدبیر اختیاروئ. سلمان فارسی رضی الله عنه ته فرمایي چې موږ یو دفاعي صورت کې یو خندق وکړو. هغه خندق نه د یو راپورې طرف ته موږ کېنو هغه سایډ ته کافرانی مخالف جانب چې څوک نو پیدا به د خندق کې دی په خوا به د آسونو جنګ او پیاده په میدان کې مخامخ آمنے سامنے جنګونه نو پیدا به د خندق کې دا ده چې څوک په اس باندې سوري او راټوپ وي مسلمانانو د میدان ته رادانګي دي سره ته لاندې خندق من کنستلې به د خندق دی نشي راوړی دی نو ښکته د خندق ته ولیږي یا حمله نه کوي بچ پاتې کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مشوره خوښه کړه او صحابو ته امر وکړ بس دغه خندق چې کوم ځای دا وکړي. د کافرانو تعداد د لښکر په دې کې 10,000 فوجیان او د مسلمانانو تعداد 3,000 کسان ورې بیا 10,000 کسان او 3,000 کسان مخامخ کېږي.